أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. د سفر د جاپان بیان میں شروع کړو او یو دو جمعې مې هغې کې خبره وکړه. جاپان کې د تبلیغ ډېر ښه کار روان دی، دعوت و تبلیغ، او څلور پکې مرکزونه دي غټ غټ. یو مرکز ته اچینواري مرکز وایي. اچینواري ښار دی، یو شهر دی، نو په هغې کې د تبلیغ والو مرکز دعوت و تبلیغ. بل مرکز دی سکایماچی وته وایي، دا شهر دی، سیټي ده، دا مرکز په هغې کې دی، او د دې چې کومه صوبه ده نو هغې ته ګیماکون وایي، دا صوبه ده. دریم مرکز په ناګویا سیټي کې دی. ناګویا دا شهر دی، ښار دی، په هغې کې تبلیغي مرکز دی. او صوبه آیچین ده. او څلورم مرکز چیبا دی، چیبا مرکز، دا د ټوکیو سره خوا کې یو شهر دی، غټه صوبه ده او مرکز د چیبا. او پنځم مرکز ابینا دی، دا یو صوبه د ګاناګاو ورته وایي، په هغې کې یو شهر دی ابینا، هلته مرکز دی. او شپږم یو بل مرکز دی په ټوکیو کې، په خاص دارالخلافه کې یو غټ جومات دی، مدني مسجد، په هغې کې د تبلیغ والو مرکز دی. خو د ټولو نه لوی مرکز چې دی هغه سکایماچي کې دی. د هغې نه باقاعده تشکیلات هم کېږي، کلو پابندي نشته، باقاعده د هغې نه جوماتونه وځي، د پیدل جوماتونه. ګوره پیدل جوماتونه په جاپان کې ګرځي الحمدلله، او داسې عام جوماتونه هم د هغې نه ځي. سکایماچي دا لوی سنټر دی او دا لوی مرکز دی. دا شپږ مراکز دي، څلور نه دي، ښه شپږ مراکز. باقاعده د بهر ملک نه چې کوم مشران دي، پاکستان نه، انډیا نه، بنګلادیش نه، افریقې نه، او دارنګې د انګریزانو د یورپ ممالکو نه، نو دغې مرکز ته دی. باقاعده مشران راځي، د هغه ځای نه تشکیلونه کېږي، پیاده جوماتونه مو ځي، او د مستوراتو پکې ډېر عجیبه کار روان دی. هلته خو یوازې د پاکستان نه دي، د پاکستان نه چې کوم خلک تللی دی او هلته خپل کاروبار کوي، نو ډېرو سره هغې فیملي ده ورسره، کور دی ورسره، مستورات په هغې کې لګیا کار کوي. او بعضې داسې جاپانیان چې هغې خدای پاک مسلمانان کړي دي، په هغې کې هم کار کوي. د بنګلادیش خلک، د سریلنکا، او دارنګې د مختلفو ملکونو. جاپان خو یو تجارتي ملک دی، نو د ټولې دنیا خلک پکې موجود دي، هم د مسلمانانو ملکونو او هم د غیر مسلم ملکونو، هر قسمه خلک موجود دي. باقاعده پکې د مستوراتو د زنانو جوماتونه چلیږي. هسې خو چې کوم زمونږ د مسلمانانو جومات دی، نو هر جومات د تبلیغ سره جوړ دی. هر جومات ته باقاعده سرکاري پابندي نشته، د هغې امام او د هغې چې کوم مقتدیان د تبلیغ سره جوړ دی. زه چې کوم جومات ته بتلم او چې کوم ځای زه دیروم، هلته جومات دی، هلته کې زموږ دوستان دي، حاجي بشیر صاحب، د هغه جومات د کمیټۍ هم ممبر دی، او د خلکو هم پکې اعتماد دی، او تبلیغ کې هم الحمدلله ډېر خدمت کوي او ډېر کار کوي. د هغه خاندان، د هغه قوم بشیر علي صاحب، نو د تبلیغ پکې ډېر زبردست کار روان دی. او زمارونو هلته چې کوم خلک مسلمانان شي، نو چې ایمان راوړي، نو بیا خو د ایمان نه پس ډېرې خبرې دي که نه. یوازې دا خو نه ده چې یو سړی کلمه وایي مسلمان شو بس خیر و خلاص، په هغه چې محنت ونه شي هغه واپس بیا ځي، نو هغه ته بیا د ایمان خول، هغه ته عقیده خول، هغه ته منځ خول، هغه ته روژه خول، او هغه ته دین خول. دین پوره سیز دی، او هغه ته حرام حلال خول، چې دا حرام دي دا حلال دي. دا ټوله ذمه داري بیا د تبلیغ والا دوستان، دا ټوله وی سنبالئ. دا ډېر غټ کار دی. ګوره تاسو ته دلته د تبلیغ څه پته نه لګي،
اوس هم ډېرو خلکو ته چې دلته ګشتونه کوي او تبلیغ ورته وویل ویې لکه مونږ خو مسلمانان یو بار ملک ته دې تبلیغ کوی که نه نو بار تاسو ته پته نشته چې هلته څومره کار د دعوت روان دی دا ما په خپلو سترګو لیدل باقاعده چې دا کوم مسلمانان شو په دې به محنت پکاري دی به څوک سنبالی دا چې کوم مسلمانان شو هغوی خو صرف کلمه ووی هغوی ته به دین څوک ښایي حرام حلال به ورته څوک ښایي هغوی ته به دا څوک ښایي چې نکار یې ده سره حلاله ده او ده سره حرامه ده دا شی به خورې دا به نه خورې ستر به کې پرده به کې مونځ به کې روژه به نیسې اودس به کې دا خو دین خو ډېر لوی شی دی دا به ورته څوک ښایي دا ټول نظام او ټول کار دا د تبلیغ والو په لاس کې دی ښه زبردست محنت کوي بعضې پکې داسې هم دي چې دلته تبلیغ کې کال کال لګېدلی دی که مولانا صاحب چې د دغې جومات مدني مسجد امام دی د هغه یو کال په تبلیغ کې لګېدلی دی هغوی لګې محنت کوي او بعضې خو زمونږ داسې تبلیغ والا دوستان هم دي چې هغه تللي دي نو بیا ساړه شوي دي لکه څنګه چې دلته د زړو ملګرو جوړي باقاعده او مشرانو چې زاړه ملګري را جوړ کړي چې دي نه کار والې ده ولې غلې ناست دي دقه رنګې هلته هم په زړو ملګرو محنت ما دې ته وایي چې د خدای خاطر وکړې تاسو راغلي دلته خپل کاروبارونه هم دي بېشکه کوئ خو یوازې دنیا خو نه د آخرت هم دی که دلته جاپان کې په خدای یقین وکړه خلک اسلام ته تږې ناست دی افسوس څوک ورته دین وښایي افسوس څوک ورته ایمان وښایي افسوس څوک لاړ شي ژبه پکار ده باله خو ژبه نه لري زه خو چې لاړم نو دغه دوستانو زما ترجماني کوله د کم ځای نه خلک لاړ شي ویزه لګولې ګران دي اسان کار نه دی بیا هلته زندګي تېرول اسان کار نه دی هلته پوره ګراني ده زمونږ ملک به وبخې دلته خلک وایي ګراني ده تا ته هلته پته نه لګي چې هلته څومره ګراني ده هلته که یو سیب تا ته په 2000 او په 3000 روپۍ میلاوېږي دومره ګراني ده هلته هوټل کې چې روټۍ وخورې نو د 15,000 زرو نه د کمه خرچه نه راځي چې معمولي روټۍ وخورې خو زبردسته ګراني ده هلته کې چې په ګاډي کې یو ټیکسي کې نو معمولي خبره نه ده دا نه چې ګنې 1500 روپۍ به ورکړې 600 به ورکړې 1000 روپۍ به ورکړې هلته د 15,000 نه وروسته شته دی نه خو زبردسته ګراني ده راکوټې غوندې معمولي غوندې د انګورو غونچک په ټوکي یو بازار کې مونږ روانو ما سره اجرشاد حاجي صاحب مو بشیر حاجي صاحب دی مو دا ګڼ ملګري دوستان را سره نو په بازار کې ځای په دې داسې ده هغه دوکان نه چې هغه د فروټو غټ دوکان دی هغې کې خو ګراني وي دا چې کوم د دوکان مخې ته دا ورکوټې غوندې زمونږ ګاډۍ وي هلته ګاډۍ نه هلته داسې یو تخته لګېدلي او په هغې فروټ پراتي نو قیمت یې مو سره لیکلی دی نو راکوټې غونچک چې ماشوم هم پرې نه مړېږي پوټینې غونچک د انګورو په 4,000 د هغې په روپو یعنې 8,000 روپۍ ته جوړېږي دومره زبردسته ګراني ده ټول پلازه باندې چې ته ټیکس ورکې مونږ خو 1,000 روپۍ ورکو او دلته سپېمې چیټې کړي خو ګراني شوه تبی شوه او ګراني شوه او خلک مړه شو واقعي مونږ ته دا ګراني ده زمونږ پیسه هغسې نه ده لیکن هغې کې په ټول پلازه چې ورکې نو 2,500 او 3,000 روپۍ به په یو ټول پلازه جمع کوي دا غځی په شوق کې خلک ورکوي هغې وي دا زمونږ ملک دی پرېږدی چې زمونږ دا ملک آباد شي دا ټیکس که مونږ نه دي نو دا واپس مونږ له را روان دی دا په مونږ لګي مونږ خلک ټیکس ته ولې غاړه نږدو مونږ ټیکس ولې نه لګو ځکه زمونږ ټیکس په مونږ نه لګي هغه د غټو خلکو جیبونو ته روان دی زمونږ ټیکس زمونږ مشران بارو باسي ځان له بنګلې پې جوړی ځان له پلازې پې جوړی ځان له جزیرې پې اخلي په بار ملکونو کې او په پاکستان کې ځان له پیسې پې جمع کوي نو موږ خلک ټیکس حمله ماته ده چې وروره وصول مانه شو مزې دې پې هغه خلک کوي ولې هلته هغه ټیکس واپس په هغوی لګي او زه به درته یو ډېره عجیبه خبره ده وکړمه چې هلته ملګرو راته ووایي زموږ نه ټیکسونه جمع کېږي هر شي کې ټیکس دی ټیکس او ډېر زیات ټیکس وصولېږي نو دا ټیکس د پاکستان والاو نه هم چې څوک کاروبار کوي او د جاپانیانو نه هم هر څوک چې هلته اوسېږي نو ټیکس به ورکوي په هر شي باندې ټیکس دی بس ټیکس ورکوي نو هغوی وایي موږ د ټیکس ته خوشحالېږو چې دا ورکړو ولې وایي چې کال تیر شي کال نو زمونږ هغه ټول ټیکس حکومت سره جمع شوي په کاغذ جمع شوي نو هغه ټیکس نه 1.5 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ روپۍ جوړې شوي وي نو هغه راله واپس راکړي دا وایي تاسو زمونږ په ملک کې کاروبار وکړو تاسو زمونږ ملک خشته کړ
تاسو زمونږ د ملک صنعت مضبوط کړ، تاسو زمونږ د ملک معیشت مضبوط کړ، دلته ما سره کار وکړ، نو هغه 1 کروڑ د چا جمع شوي 1.5 کروڑ 2.5 کروڑه د هغه ځای پیسې ګوري، نو دا راله واپس راکړي. نو موږ په خوشاله یو په ټیکس، موږ وې داسې خو پیسې نه جمع کیږي، او د ټیکس په شکل کې زموږ پیسې جمع شي. داسې ملک ته زمارونو په خدای یو څو کمې دي پکې، یو څو هغه کمې دې پکې خدای پوره کړي، یو کمې پکې لوی د ایمان د چې ایمان پکې نشته، د خپل رب سره هغه تعلق نشته کم تعلق چې زموږ د خپل رب العالمین سره دی. د حضور پاک سره د ایمان نسبت نشته، د قرآن شریف سره د ایمان نسبت نشته. دا یو غټه کمی ده، او د دې کمی هغه منفي چې کوم اثر دی نه راته وایم اخره کې انشاءالله خلاص. نو خبره مې دې پورې کوله چې دغه زه خو د دې نه به څنګه ځم. نو تبلیغ والا چې لاړ شي، نو هغه ملګري چې هلته کوم مسلمانان دي هغه سنبالوي، بیا هغې ورسره ګرځي، باقاعده هغې پې ګشتونه کوي د بار ملکونو نه چې لاړ شي، او هلته هغې لګیا دي، ډېر لوی محنت کوي. ډېر لوی خلک د جاپان د تبلیغ د برکت نه خدای هلته مسلمانان کړل، ما په خپلو سترګو لیدل. نو تبلیغ وایي څه کار کوي؟ دا به نه وایي زمارو بلکل که د قیامت پر ورځ زما ستا نه خدای تپوس وکړي چې تا خو هم څه نه کول، نو که بل یو امي سړی د خدای په لار کې ووت، یو مولا د خدای په لار کې ووت او بار ملک ته لاړ، او یا په پاکستان کې دنې خلکو ته منځونه او خلکو ته اودسونه خول، نو ته رکاوټ ولې جوړېدې؟ نو د خدای په دربار کې به بیا الله له څه جواب ورکړي؟ دا ما په سترګو لیدل، هلته څومره لوی محنت شروع دی، جاپانیانو محنت شروع دی، او د جاپانیانو نه علاوه چې کوم زموږ مسلمانان دي او هغوی د لارې نه بېلارې شوي دي، په هغې محنت شروع دی، په زنانو محنت شروع دی، په ماشومانو محنت شروع دی. که دا محنت دي خو ټول مسلمانان چې هلته دي ټول بربنډېږي، که دا محنت دي نو ټول ورپسې روان دي. دا دغه محنت بچ کړي دي چې کوم محنت دی، او ما ته چې به هلته څو کم ملګري میلو شو، نو هغې به ما ته مونږ ته څوک ما به ورته ما د خپلو مسلمانانو باندې ډېر لوی محنت وکړ چې خپل کم مسلمانانو د الله فضل و هلته به خلک ما ته را جمع کېدل، دا زما تقریرونه اوري که نه، نو دا واړه به مو دا ځوانان به مو دا به چې کوم ځای به زما ډوډۍ و هغې به په نیټ ورکړل، نو دا خلک به د دنیا هغه جومات ته راغل، مینې د وجې نه چې دی راغلی دی د دریو څلورو ګنټو په مازال دومره لرې لکه د لاهور نه دلته داسې به خلک راغله، جومات به لبریز شو. نو ما په هغه خلکو به محنت کو چې دا خلک د خپل اسلام او د رسول الله مبارک د پټ اعلان د خپله زندګي تېره کړي، چې د دې ژوند د پیغمبر مبارک د پاکې لمنې نه بار نه شي، او د سنتو لاندې د دوی ژوند تېر شي، چې د ملک ته موږ د خندا نه شو، زموږ اسلام پورې خندا او ټوکې ونه کړي چې دا لا مسلمان دی. نو ما ته به هغوی موږ څوک وو، مې که ځان بچ ساتل غواړئ دلته په دغه معاشره کې چې کوم ګندونه دي د بربنډتوب او د هغې نه ځان بچ ساتل غواړئ، نو د تبلیغ د چترۍ لاندې ځان راولئ، بس دې نه بغیر نشئ بچ کېدی، په دې به بچ کېږئ. مو بلکل ټیک خبره ده. نو شکر الحمدلله پکې ګشتونه او هر څه پکې کېږي، او هسې خو ما تاسو ته وایي چې هر جومات دا د تبلیغ دی. د هغې نه علاوه د سکول عجیبه سیسټم دی، سکول ناشنا سیسټم لري. دلته کې خو ماشوم به سکول ته ځي نه ځم جاړي به درته، او چې سکول ته لاړ شي نو په منډه غوبلې جوړ کړي چې بیا به کور ته ځم. هلته کې چې ماشوم د 3 کالو شي، د ماشوم رکوټي وي، لپوټینې ماشوم د 4-5 سال عمر ته چې ورسي نو سکول کې به داخل وي، پرایمري سکول. او هغه سکول کې چې ماشوم داخلي دا هغه سکول نوم یې څه دی؟ تربیتي باغ، تربیتي ګارډن، د ماشوم د تربیت باغچه. سکول ورته نه وایي، د ماشوم د تربیت باغچه، هغې کې یو ماشوم داخل شي. 3 کاله هغوی ته کتاب نه ښایي په سکول کې، دا ورته نه ښایي چې دا الف دی او دا ب دی او دا ا او بی او سی او ډي، دا بلکل ورته نه ښایي. 3 کاله په سکول کې دا کېجي او نرسري کې ورته موږ وایو ماشوم له تربیت ورکوي. عجیبه نظام. هغه ماشوم له څه تربیت ورکوي؟ بچې جامې به څنګه اچوي، بچې چې متیازیو کې ځان به څنګه پاکوي،
بچې لاس به څنګه اینځي، بچې ډوډۍ به څنګه خورې، چای به څنګه څکې، بچې سار به څو بجې پاسې، ماښام به څو بجې ویده کېږي، بچې مور او پلار سره به څه زندګي وي، د مور او پلار به څنګه خیال ساتي، بچې د استاد به څنګه خیال ساتي، بچې معاشره کې به څنګه ژوند تېرې، شور به نه کوې، چغې به نه وې، چاله تکلیف به نه ورکوې، دا هر څه ورته مکمل دا ماشوم. دلته ګورې مور او پلار هغه چل بچي ته نشي ښوولی، دلته دا بچې د مور پلار نه په خپله زده کړه کوي، مور پلار ته ګوري نو هغه چل کوي، دلته ورته صرف دا وایي چې هله جامې واچوه، سویټر ورته په خپله اچوي، دلته مور هلته ورته په خپله نه اچوي، شا بچی سویټر واچوه، نو چې غلط یې واچوي نو په مینه محبت ښکلي کړي، وایي داسې مه واچوه، داسې واچوه شابه، نو چې بیا غلط واچوي نو بیا ترې وباسي، ورسره خواري کوي، شابه داسې واچوه، د ټولو وړو په مخ کې دا چل ورته سپلی به څنګه پخپو کې بچې، بوټان به څنګه پخپو کې، هلته بوټ استعمال دی، څنګه به پخپو کې، ټول واړه ورته ګوري په یو یو واچي، چل ورته زده کړي. هر ماشوم چې دا د 4-5 کالو دی نو ځان سره به برش او ټوت پیسټ په بسته کې سار خامخا راوړي، د وخت نه په دې بلد دی چې څنګه راولي، هله بچې ټوت پیسټ وکړه، او د سونه خو نه کوي، منځونه خو یې نشته، ټوت پیسټ وکړه، دا ماشوم به لګي برش به وایي ټوت پیسټ به وایي، ماښام به غرمې ته چې بیا ډوډۍ ته کښېني، هله شا به ټوت پیسټ وکړي، بیا ټوت پیسټ وکړي، چې ډوډۍ وخوري شا به بیا ټوت پیسټ وکړي، بیا ټوت پیسټ وکړي، ښه چې کور اوده کېږي بیا به ټوت پیسټ کوي، او چې راپاسې بیا به کوي. او ماشومان یې د برش داسې بلد کړي، داسې چې هر ماشوم په کور کې پلار او مور ته وایي چې بابا برش ته نه پاتې شو، برش ته ونه وه، ټوت پیسټ استعمال، هر ماشوم چې ته ورته ګورې تک سپین سپین خشته خشته غاښونه یې نیولي، ښکلې ښکلې، هلکه دا ولې وایي دی د سکول نه تربیت دی، مې زمونږ خلک خو تر ماشوموالي نه نسوار په شونډه کې ورواچي، او پلار د زوی په مخ کې په شونډه کې، په لاندې شونډه کې یوازې نه په بره شونډه کې هم نسوار ورواچي، نو ماشوم هغه چل زده کړي. زوی ته وی ورشه بچې شابه د بازار نه نسوار راوړه، نو چې نسوار راوړي نو زوی ته لږ لږ وګرئ نو په شونډه کې ورواچي، نو خوند ورو وایي. بچې ورشه مال سیګریټ راوړه، نو په لاره کې راځي نو یو کشت هغه مباسي، او پلار د زوی په مخ کې سیګریټ څکي، نو چې هغه کم نیم پاتې شو نو چې پلار بار وځي نو هغه زوی راوالي نو هغه نیم هغه وسي. دا چل په مونږ کې دی، مونږ نه بچو دا چل زده کړه، مونږ د هغې په مجال کې د چل کوي، د زوی پلار د زوی په مخ کې سیګریټ وڅکي، مور دې د بچی په مخ کې سیګریټ وڅکي، استاد دې په سکول کې سیګریټ وڅکي د بچو په مخ کې. موږ خو ټوله زندګي په نسوارو تېره کړه، خدای چې په دې کې څه جنت دی، او بعضې لا په سپېمو کې اچوي. یو مولوي صاحب خدای دې وبخښي اوس به پاتې شوی دی، نو هغه به دا ګپه راواغېسته داسې، او هغه به یې راغی په سپېمو کې ویې دلته ومنډل، او بیا به یوازې منډل نه را به یې میدا جوړ دماغوں کو قوت دیتا ہے، نو بیا به نور راواغېستل پرې بله سپېمه کې بیا ومنډل، نو داسې بیا کې بره بیا راختل، نو بیا به یې راواغېستل، په یو چونډۍ به صبر نو چې هغه نسوار به څونه بره تلل، نو یو یو چونډۍ به یې په یو یو سپېمه کې اچوله. هلکه دا پوزه خو د هوا دپاره، د اکسیجن دپاره خدای پیدا کړې ده چې ته پې ښکلې صفا هوا بره راکاږې، دا هوا باره راکاږه چې دا د وینې سره د اکسیجن مخلوط شي او ستا وجود له پیدا ورکوي، نو دا ستا د نسوارو خوټکڼی پوزه کې نسوار، وی دا د پوزې نسوار دی. او وی دا ما ته یو طالب وی هلکه دا نسوار خدای ته وګوره، وی مولوي صاحب ته واچوه چې تا ته پته ولګي، وی ته خوند نه دی اخیستی، وی دا چې دی واچول په هوا به ګرځي. مې او تم پرون د سپومې نه راکوش وې، پرون دی جوړې او سپومې ته رسېدلې وې، هلکه مینه ته خو نسوار نه اچوې، غاښونه یې داسې نسواریانو په شان دي، نو هر کیف نو دا په څوک په سپېمو کې اچوي، او څوک یې په شونډه کې لاندې اچوي، څوک یې باندې اچوي نسوار. خوشې شی ته بل نشته، څښه غاښونه نیولي نسواري سړی. خفه کېږې ما ته پته ده دا ستاسو مرض دی، نو دې نه ځان ساتئ. دا خو دلته ګزاره کوي، خلک سیګریټ څکي دی دنیا، جاپان کې هم سیګریټ رواج شته، سیګریټ خلک څکي، لیکن خلکو داسې هغوی خاص صحیح نه دی. ازبکستان کې هم سیګریټ خلک څکي، لیکن په عام میدان کې سیګریټ نشي څکي، د سیګریټ ځان له کمره ده نو هلته به ځي نو هلته به سیګریټ څکي. هسې زما وروڼو تاسو ته یو خبره کوم، دا مشران دلته ناست دي، پخوا به ګورئ پلار د دوی په مخ کې نسوار هم نه اچوي،
او پلار به د دوی په مخ کې سګرټ هم نسکه بچی به محفوظ بچه کنه بچه شابه ورشه یو سګرټ راوړه هلته منډه راوړه د چیني مسکي نو باقي نه مو غورځوي نو هغې راولې نه ویست خو شیشې د نسوار بل نشته غاښونه پیغمبر مبارک به مسواک واوه رسول الله مبارک اخیری عمل مسواک بالکل چې کله وفات کېږي مسواک مګي بی بی عائشه فرمایي ما سینې ته ډډه والده زما ورور راغی عبدالرحمن و بیده سواک لاس کې مسواک پیغمبر مبارک وته په شوق قتل د په پوي شم چې مسواک ته اړه کېږي اې دا الله رسول مسواک ته دې اړه کېږي سر مبارک وړه او نعم ما غته ویرا مسواک مې ته وانشت وی قسم دې حضور پاک داسې کلی مسواک ومګو چې په جون کې داسې خشته مسواک چاته او چې مګې نو کلکو عائشہ بی بی فرمای نو ما وتوی د الله رسول اولینه لک پوسټ کم نرم کم وی سره وړقو چې او مبارک نو ما ولا مسواک په خپل غاخونو کې خپ زور ورکو چکونه مې پیو لګول خم نرم کو خم پوس کو هغه نه پس حضور پاک مبارک مسواک وو او چې وی مګو نو مال راکو نو ما وی دا خود رسول الله مبارک د لاړو نو مګلې مسواک ته نظر ما په خپل خله کې وو وی زاغه بختور خدم چې اخر وخت کې زمو د حضور پاک مبارک لاړې خدای دې کړی او دا غي نه پس روح لا پرواز نو پیغمبر مسواک باندې زور ورکړي تسوکو مسواک ومګي موږ پکې نسوار چې مسواک غاخونه سپینای سپین غاخونه څومره چمک وي پړه او نسوار خړای مسواک اوره مضبوطی نسوار اوره خېجای مسواک کې څوک مګي لاړې پاکي مېدې له फायदा ور کوي نسوار چې دا نسوار تیریږي مېدې له تاوان ور کوي دا مېدې کینسر وسره پیدا کوي او مسواک کې څوک مګي خلې نه خوشبوئی دي خوشبوئی او چې نسوار چې د خلې نه بدبوئی دي نسواری سړی خو ما نه کله د مسلې تپوس کوي نو دا خله راته رانږدې کی او چې رانږدې کی نو زم خدای ډیران کې خاخې والي یو بوی ته روان شي او چې لاندې شي او مونږ خو سپینې جامې وي نسواري سړی چې کله په پوزه لاس کېږي زم د خدای خیر پکې واچي چې کلاس ورکړي زموږ ټولې جامې د نسوار ولر بشرجان تا خو د نسوار نه دی ها تاسو واچو چې پته غوړې ولګي وې دې سره خلک برابر دي خدای دې ساته خشین نه دي زما بهر کې هغه سکه هغه دا پروتپس سره بالا دا وته په سکول کې استاد کوي دا وته په سکول کې مس نرس چې وته وای او یا ټیچر چې وته وای میل دی او کفي میل الکته او جینر دا وته تاریخ داسې بلد کړي داسې دا ټوتپیس سره لکه انسان چې اوبو ته تږي شي او اوبس کی هر ټیم بس هغوی مسواک مګي غاښونه صفا ښه سوتره اعلی دار څه چل ورته په 3 کاله سکول کې سبق نشته دغه تربیت ورکوي دا م ورته ښایي چې بچې د روډ نه به څنګه تېرې وځي روډ به څنګه کراس کې سره بجلی بلې شي ودرېږي به نه به ځای ګورې بچې په لار د څه شي پروتي هغه به اوچته هلته ډسبل کې به غورځي بچې په لاره به پاڼه نه غورځي کاغذ به نه غورځي دا ورته سبق ښایي بل چاله ضرر به نه ورکې تکلیف به نه ورکې د ملک د قانون پوره پابندي به کې ارڅ ورته ښایي دې ماشوم او دا ولا ټاپیانې ورکوي دا استادان په سکول کې ډنډې ورسره کوي لوبې ورسره کوي خوراکونه ولا ورکوي هغه ماشوم زمونږ ماشوم خو سکول ته تلو ته خفه کېږي چې سکول ته ځم خفه کېږي ها تاسو ما ویلي دي هغه یو ځل یو غل راغی غلی کوله یو ماشوم ویښو نو هغه ورته چپ شه شور ونه کوي وایي ښه زما را بسته پکې یو څه ګنې چغې واوه زما دا بیګ یو څه ګنې چغې واوه نو دلته کې خو ماشوم په دې خوشحالي کې چې د سکول چوټي د چوټي به کولی هلته ماشوم کور ته خفه کېږي سکول ته خوشحالي ولې سکول کې ورته ټولو د لوبو څیزونه ښودي بال ډنډې ډوډۍ خوراک ټاپیانې چپسونه ماشومان زغلول ټول ماشومان دې ته خوشحالي چې سکول ته به کله ځم چې چوټي شي کور ته خفه وي ولې چې کور ته راشي بس کور کې بیا روژه نیولي کور کې بیا دې شور نه شي کوي دا ماشوم بالکل شور منع
دلته خو ماشومان څومره پنګه پنګه شورونه کوي، هلته دا پنګه پنګه شورونه نشته په دغه کې چې شور یې وکړه او ګاونډي به فورا ټلیفون کوي پولیس ته چې زما د خوب نه وباسي دی ګاونډي ماشوم شور ولې هغې به په منډه راشي او ورته وایي دا شور ولې که ته ورته وایې ناجوړه دی هسپتال ته ویې ناجوړه دلته ولې ساتي خلک ته ولې تباه کوي که ته ورته وایې چې دا اوږې دی ورکړه ډوډۍ کوي څه چل ولې ډوډۍ نشته دا تږې دی ورکړه وبکله دا جوس غواړي ورکړه ولکه لیکن ماشوم هلته جړول بالکل به نه دي په کور کې هلته خو دیوالونه د کورونو نشته خوا خوا کې د یو بل کوټې دي نو هلته شور بالکل بند دا ماشومان په دې پارکونو کې د خالی اتوار پر چوټي وي لوبې کوي لوی چنګ چونګ یې جوړ کړي هلکه دا ولې وایي دا شپږ ورځې دوی خو دا پنځه ورځې خو دوی په کور کې روژه نیولې چنګ چونګ نشي کولی نو دا دلته راوتې دي پارکونو ته نه غړاغه بړاغه باسي یو بل سره خندا خوندي او چنګه چونګ جګړه نشته صاحبه چاله تکلیف نشي ورکول چې دې ګاونډ کې تاله چا تکلیف درکا ضرر یې راته ورساو د کور مخې د تر کاغذ وغورځاو ډیران یې درته وغورځاو او پولیس ته یې رپورټ وکړ اب راشي تحقیق به وکړي هغه ته به وایي نن ګل بخنه خو سبا بیا ونه کړي که سبا بیا وکړل بس پولیس به راشي کور به وله جرنده کړي وزره دی کور نه او ته ما په دې علاقه بند کړې د دې علاقې نه به 15 میله 6 میله 10 میله کې دننه راننوځې نه وځه دلته مننه دلته خو د بدماشانو د لاسه جوړ نشي تېر خوا کې د چا کور دی ته وایي دا دیوال دا زما دی دلته ژوند تېرو نشي نه هلته دا شی نشته دا تکلیف ورسوه حکومت پر باندې هغه علاقه بندوي چې دې علاقې ته به ته نه راځې کور خرڅوه بل خوړ ته ولې مرګ انسان له تکلیف ورکوي دا ټول تربیت په سکول کې ښودلی کېږي ماشوم کوټ به څنګه اچې او دسماتې به څنګه کې ځان به څنګه پاکې ماشومانو سره لوبې به څنګه کې د ټولې خبرې په سکول کې ښایي 3 کاله په سکول کې تربیت ورکوي خو خفه کېږئ ما زمونږ په سکولونو کې تعلیم شته او تربیت نشته مونږ په خپلو مدرسو کې د خدای فضل دی په اسلامي مدرسو کې تربیت ورکوو زه د دوره حدیث طالبان چې مولیان دي مولیان د دوره حدیث طالبان خو میاشت 2 میاشتې پس پټکي تړي مولیان دي په خدای یقین وکړه د هغې تربیت ورکړو د هغې ته هم دا ویل چې ژوند به څنګه تېروي به د علماو به قدر کوئ د مشرانو به خیال ساتئ جنګ جګړې به یو بل سره نه کوئ باسونه به یو بل سره نه کوئ د هغوی ته چې کوم شی پکار دی موږ تربیت ورکړو نو ورشه وګوره زموږ طالبان زموږ د مدرسو د استادانو لاسونه ښکلوي ښکلوي که نه د سکول بچی چې تر سکول د استاد لاس یې ښکل کړی زمون طالب زمون نه قربانیږي د پلار او مور دونه خیال نه ساتي چې دونه خیال زمون ساتي زمون نه قربانیږي زمون طالب چې په لاره ځي او ته وروخیږي سوال نه پیدا کړي تا نه مخکې لاړ شي سیټ پر ته پرېږدي او د سکول استاد چې راته 10 کاله په سکول کې سبق ویلی دی او ګاډي ته راوخته نو سټوډنټ شاګرد یې ناستې سر ښکته هغه ته ودرېږي نه سیټ ورته نه پرېږدي د اختر مبارکۍ له ولې مونږ له چې د اختر مبارکۍ له راځي تش نه راځي که غریب دې ځان سره 2 سیوان راوړي خو راځي مینه کوي محبت کوي زمونږ بچو سره مینه محبت زمونږ کور سره مینه محبت کوي د مدرسې بچې د سکول بچې کې دا نشته د خپل استاد قدر نه کوي ولې ده تا ته سبق نه دی ښولی سکول استاد دا ستا استاد دی ما خو کړی دی او الحمدلله زما د سکول استادان خو اوس نشته ټول وفات شوي دي لیکن ما د خپل سکول د استاد قدر کړی عزت مې وله کړی دی احترام مې وله کړی دی ودرېدلې مې ورته ښه په ډکه خوله مې ورته ستړي مه شي ویلي زه د استاد د بچو اوس هم قدر کوم چې زما کوم استادان دي او د هغې د بچو اوس هم خیال ساتم دا زما ما ته سکول کې 2 ټکې ښولی دی ما ته سبق ښولی ما ته انګریزي ښولی ده ABC ښولی خو زما د سکول استاد دی دې قدر نشته دا شی دا تربیت ستا په سکول کې نشته دا زموږ سکولونو کالجونو کې ورشه وګورئ الګ سټوډنټ د خپل ټیچر د استاد اس پروا نه ساتي جنگ ورسره کوي جګړه ورسره کوي ستغې ورته وي مخامخ ورته ودرېږي پروا نه ساتي موږ له موټرې صفا کوي ته ورشه که نه سکول کې الګ ته ووایه وایي زما را سپلی صفا کړه
هلته په سکول کې ماشومان ګرځي او دا کاغذونه به راغونډوي او صفایي به کوي او ټیچر به ورسره په خپله لګي نو خپله دارالعلوم حقانیه کې په شته میاشت کې یو ځل صفایي وي صفایي نو موږ ته محتمم صاحب وایي چې طالبانو ته وایي چې دا مدرسه صفا کړي یقین کوه زه په خپله پاسم ورسره جارو راوالم وایم زه د سره صفایي طالبان زموږ نه مخکې باندې پرون زه تللی وم دا اسلامي پېښور یونیورسټۍ کې د مطالعې سیرت یو ډپارټمنټ و چې د شپږ اوو کالو نه شاړ پروت و هغه زموږ د ګورنر صاحب غلام علي جي صاحب چالو کړو هغه کولاو نو هغه له زه غوښتې وم څه نور علما مو نو بیان کوو نو هلته کې څه ذکر راغی ما نه چا تپوس د جاپان وکړه ما د هغې بیان ورته شروع کړو نو هلته یو پروفیسر څه وایي الله اکبر یو پروفیسر وایي وی دلته کې ما یو سکول نو په هغه سکول کې مې ټیچر ته وایي چې په دې ماشومانو صفایي کوه سار کې راشي د سکول په صفا کوه چې دا بچو کې لږ یو کوټې تربیت وایي وی څو ورځې پسې راته ټېلیفون وکړه چې پروفیسر صاحب زه خو دې په خلکو سپک کړم که سړی وکړه جنۍ وکړه ښځه وه زما خو غټه بېعزتي وکړه مې ونې وی ماشومانو ته مې چې دا پاڼې غونډو راځي زه هم د سره غونډوم دا زمونږ سکول دی چې صفی کړو وی سبا یې راته پلار ټېلیفون وکړه چې ما خو دا ماشوم سویپری له نه یې درلېږلی چې ته په ده باندې پاڼې غونډی دې خو ما دې له درلېږلی چې سبق ورته وښیې ته ورته پاڼو د غونډولو چل دا زمونږ جرم دی کبر والا سوټه چې زمونږ په سر کې کومه پرته ده قسم په خدای دا ډېر خطرناک شی دا پیغمبر نه دی خوښ کړی کبر مونږ کبر ډېر زیات لکه نه په سکول کې دی یو استاد یو بچي ته وایي چې راشه دا ځای جارو کړه ابه پلار ته وایي او پلار به فورا سبا راځي استاد به د ګریوان نه نیسي چې دې ما له ځای جارو کول نه رالېږلی د سبق نه رالېږلی نو استاد ته پکار دی چې ورته وایي چې یوازې سبق نه تربیت پام ورته ښیي چې د سر نه د کبر دا سوټه وځي چې زموږ په خلکو په سر کې دا کم کبر پروت دی دا شی دلته نشته 3 کاله مکمل تربیت ورکوي عاجزي به خبرې چې کوي د جاپانیان اوهو شور نشته چغه نشته یو بل سره خبرې کوي دونه پستې نرمې خبرې کوي چې خبرې سړي له خوند ورکوي دا ټول تربیت ول په سکول کې ورو ورو خبرې په قلار قلار خبرې دا چغې او شور او سورې او غوبل دا بالکل نشته دا په زور آوازونه بالکل نشته دې د پاره وایما چې دا زما د رسول الله مبارک اخلاق دی قسم په خدای دې خپل کړی او مونږ کې د اخلاق نشته 3 کاله پس بیا چې په سکول کې داخل شي نو بیا د ماشوم عمر ته ګوري 1400 کالو پورې د بیا سبق دی 3 کاله تربیت سبق شروع شي 16 سال کې وی لسم پاس کوي بالکل پکې نشته 16 سال پورې چې سبق وای دا نشته چې ورګه نتیجه وباسم دا پیل او دا پاس ټول پاس کوي پہلی جمعات نواله لسم پر ټول پاس کوي وی پیل ستا وای چې ماشوم سکول تراغه دا په کامیاب دی چې سبق نه وای دا د استاد نقصان دی سبق وته نه خای دا د مور او پلار نقصان دی چې بیا سبق په نه یادای ماشوم به ولې سبق نه یادای لګي وته لګي او پیل کول په 1400 کالو پورې عمر پورې پیل کول بالکل نشته او 1400 کالونه چې ووري دا وروس ماشوم او د سکول نه چي پته راځتا د سکول په سکول کې پی ان نشتا د جاپان په یو سکول کې چپړاسي نشتا کلاس 4 بالکل نشتا دا خدمت څوک کوي دا پرنسپل او استادانو ماشومان په خپل کوي او به باغی وروړي سکول باغی صفا کوي خاکروبي باغی کوي او بشتی توپ باغی کوي سکول باغی صفا کوي څوکیدار ضرورت والته شته نه باندې به او چې ماشوم راوځي کنه دی یو د ګاډي کې روانو ما نو ماشومان په لین روان وي بالکل لین کې او استادان د سکول د گیټ مخې ته ولاړو هغه وته خندل او دی وته لګیو لاسونه لقول ودا ماشومان چې چټي شي په لین کې براوي ګډوډ نه لین او استادان به وته مخامخ ولاړی په کور به وردن نه کوي او چې باران شي نو پلار مور ته ټلیفون کوي چې بچی په سم راشي او چې لري وي نو په ګاډي کې بوزي په ګاډي کې راوي دومره د ماشومانو بچو دا خو زموږ ذخیره ده ماشومان
دا بچی مونږ وریاض ساته خپلو بچو ته د مینې په نظرونه کتل خو چې راشي چې شړک شي ستا به داسې ستا مور ستا خور نو ماشوم د کنځلو چل د مخې نه ځي مونږ تربیت ورنه ماشوم ته کنځل ښایو بوډا نیا به وایي چې نکې راشي د ماشوم راشه که نه بوډا راشه ای سړیه نو سی خورې ډېرې ښکلې خبرې زده کړې دي الشا بابا ترې کنځل ستاغه داسې داسې کړي ستاغه داسې داسې کړي نو بوډۍ هم دا جورابه مخ داسې وړاقی دا جورابه مخ دا زړه پوسکی چې دا وړو ته د کنځلو چل او بوډا چې دی زوړ اوښه هغه هم سر وړاقی زمان وسیق وسیق ښکلې خبرې زده کړې دي نو سي کنځل زده کړې دي مونږ کنځل ورته ښایي بسم الله وتوخایا کلمه وتوخایا لا اله الا الله وتوخایا درود شریف ورتوخایا د پیغمبر نوم وتوخایا دا موږ ته کنځلو ماشوم تاسو ټوس غوبل پر راغشتي او په درد دوړي و ماشوم ولې وې ادب کې به ساتي وال منه کې زموږ په مدرسو کې باندې داسي وي ماشوم راګیر کې نو دا باندې اکثر بشیر جان نه خپکیږي او د منځو په مدرسه کې او نابینا حافظ عثمان نعمانیه کې محتمم سے مولانا روح الله سے خدای پاک دیو بخي براغه سره په کمره کې ناستو ما او دې کې سړی راغی وراشه وي اپې ماشوم و مړ یا خدای پاکا ما منډکړي محتمم سے منډکړي او د دې سرکی د علاقې دغه یو ډاکټر سے بو د انځر قلا انور ګل ډاکټر سے نوم اراغلی برناستو اغم را سره په منډه شو دا څه اوس چې ورلو دارالحفظ ته اوس طالب پزمکه پروت دی خرلار کوي او زګونه د خپل نه بیږي او چې کوم نابینا استاد او حافظ صاحب هغه سره هغه د وګو د ټکول هغه لرګي سي په خواجه په خلکو وګي ټکول د کټ د بازو په شان یو لرګي دی او داسې داسې کیږي هغه لاس کې داسې داسې کیږي او سړی پروت دی هغه زګونه خپل کې دي ما حافظ صاحب دا ولې وی ما وی کپ شو دا پیشو ما وی کپ شو دا و د خدای بندا نو پیشو له دا لرګي را بره دا خو د کوټې لراو برو د کوټې چتم کې نه نو هغه چې سوچت کړي دی ما وی کپ شو دا نو د طالب دا سر په لګېدل په دا مازیګر لګېدل نو بیا هغه ډاکټر صاحب غریب په اوچته کړو څه چل وړیو کو ماشوم بیا څه گزاره وکړه نو زمونږ د مدرسو بعض استادان غیم کده ما دا بیان اوري مهرباني دی وکي ورته کول دی نه کوي ماشومان را نږدې کې خپل کې تنګي استاد دې خدای وبخي یاد دې مشرانو لا لا یاد دې تا تاجي صاحب یاد دې تنګي استاد با زمونږ په دې تنګي جمعات کې او دلته مې ماشومانو ته سبق خو الله دې په خبر انوار نازل کې هغه به ماشومانو له غنځاخي ورکول کور به بخو هغه به ماشومانو پسې پورته ته بچي سبق درازه غونځاخي به ګرځو چڼې به ګرځولې ماشومانو پسې نه به ورکولې ماشومانو لا د دې به تورنځو واړه د تنګي استاد شاګردان مینا بابا جی زموږ خدای پاک دی وبخي څونه مینه کوله خلکو سره څونه محبت به ساته مینا وکړي خلکو سره او محبت وکړي مسلمانانو سره نو سیبمن شپاړو کالو پورې بماشوم د لسمه پورې چې رسیده نو بیل به پکې نو دې ماشوم په سل د کړو شپږمه په شپاړسو پورې خبرې یو به جاپاني وته خور خپل جبه خ زبردست دویم به وته سخول په سکول کې ترکانی به وته خور خی وته چې دې ماشوم بنیادی تور پکور کې سبا د شي خراب شي چې دې میخ والی شي دې رندوالی شي دې په عرب پرې کولی شي او دې ترخز والی شي د ترکانی وته لواری وته خای په سکول کې ورته زمینداری خای پټه بسنګ کړي 1400 کالو پورې په سکول کې چې څومره ضرورت پیدا جون ټول ته خای نو الته کې کله چا کلکې ماته شي نو د ترکان ضرورت نشته خپل ول چل کول کاپسر دې وکړسو د لواره چل د ګلکاره چل د ټاټکی وړو چل د زمینداره چل د ټولو ته 1400 کالو پورې خای پری نه داسې ماشو او بنیادی چې کوم تعلیم دی هغه مولا ور کوي نو 1400 کالو نه پس کوي وره مسلمانانو 1400 کالو نه پس 3 کاله
بیا په صفایان شروع کی کله غریب زوی دی د غریب او کله ملک د وزیر اعظم او د صدر زوی دی کله غریب زوی دی د زمیندار او د دیاړیما او کله ایرپتی زوی دی 3 کاله به ټول پاغي ټټه صفا کوي لاري به په صفا کوي لختي به په صفا کوي وې د ملک خدمت وکړي دا وستا ملک ستا کور دی وای چې د عمل دې تبانه د عمل خدمت وکړي نو دا ټول الکان د 16 سال د عمر نواخله 18 سال پورې دا 2.5 کال 3 کال تقریبا په دوی لیټرونو صفا کوي ګندګي په صفا کوي په دوی لختي صفا کوي په دوی لارې صفا کوي په دوی کارونه کوي فزای باندې چې یو دادی چې د دوی د ملک سره شوق پیدا شي او دا پکې نه چې دا د خان زوی او دا د غریب زوی ټول ودا کار کوي تنخواه باقاعده هغه وظیفه سکالرشپ پر باقاعده ولا ورکوي نو چې 18 سال ته ورسیږي بیا یونیورسيټي ته لاړ شي نو چې بیا کم به پیل کېدل او کم کمزوري نو هغه خپل کارونه ته ورواچي زمینداري یا نور کارونه تاسو مخکې نشي چلېدل او چې کم به قابلانی نو هغه بیا یونیورسيټي کې اعلی تعلیم حاصلوي او زمارونو التبل لوبدمه چې 18 سال ته ورسېږي یونیورسيټي کې داخل شي دلته موږ څه کوو دلته موږ کاغذ ګرځو جی نوکری کله یو ممبر پسې کله بل ممبر پسې نوکری یې نشته نوکری او کوڅو کې منډه تړو دا شیل ته نشتا التب سکول کې پرنسپل تعالی راضی تا ته نوکری کې کاغذ برتاو خي بس سکول وې او د سکول نه چې فارغ شې ما جګر نو تا ته 1 غنټه کار کولې شي که 2 غنټه که 3 غنټه د غنټه دومره دیاړي ده دومره کار دی کمپیوټر کولې شي بابوګیرت کولې شي بل څه کولې شي بل څه کولې شي بل څه کولې شي دا جوابونه دی په پلان کې دی نو کته وې چې دا ځای لري دي نږدې بدل کولې کته وې چې زنه شم کولې ها سوار ته وې دا نور دی دا نور دی نو تاب ال پریدي چې تعالی د سکول د ټایم نه پس 1 غنټه 2 3 4 غنټه کار وکړي اب باقاعده تنخواه درکړي پاغه تنخواه به ځانم پاله او پاغي به سکول تعلیم کوي بس تعلیم به خپل پیسې چلے په 1 لاکھ کې چته یو کور بداسي چې هغه د بچي خرچه ورکړي بس چې 18 سال ته ورسید بیا پلار مور د بچي خرچه نه ورکړي برچي بتان له پیدا کوي ځان له تعلیم هم کوي او بس د پلار نه جدا شي بس مرغه وال وتا خبره خطا بیا مور او پلار د بچي پروا نه سره ایکا دوکا په 1 لاکھ کې په 500,000 کې یو کورنۍ به فیملی وي چې یو ځای به اوسېږي نور بیا یو ځای نه اوسېږي بس په د یونیورسيټي جون ته چې ورسېد دی بدل نوکری ولا غي ورکړي بس د سکول استاد پرنسپل سار وختي به اشتهار ورو دا نوکری دي که څه چا پای کم موخی ال شابه کې ورولې نو بس سکول کې وای فارغ شي څوک 1 غنټه کار کوي څوک 2 غنټه څوک 3 غنټه خو زبردست اغي دغه پیسې ولا ورکړي پاغي ځان پالیو پاغي باندې هغه د سکول او د کالج کار پوره کوي د مور پلار سره که یو ځای اوسېږي نو مورې بري پلار او د لاندې چت کې وي ځان له کوټه کې وي یو بل نه خبرېږي داسې خلک هم پکې شته ډېر پکې داسې دي چې زوی ته پته نه لګي چې زما پلار څه کار کوي زوی ته پته نه لګي چې زما مور څه کار کوي داسې پکې شته ناشنا راته ووایم چې ښځې ته پته نه لګي چې زما د خاوند کوم ځای کار کوي او خاوند ته پته نه ما د ښځه کوم ځای کار کوي بس سار هر یو په خپل موټر کې دی خپل کار له مازدیګر یو دی څوک د چا کار کې ګوتې نه داسې عجیبه خلک دا یو ځای جون نشتا مړه مونږ له اسلام دلته اوس تاغوی سوچ غلط طرف ته لاړ بچی چې 18 سال ته شو نو مور پلار نه جدا شو خپل تعلیم به کوي ښځه ځان له خپله کوي مور او پلار نه به ځان له چې د جنۍ خوښه کوي او ځان له وادو کوي پته نه لګي مور او پلار ته د تم پته نه ما مور او پلار ډېر کم پکې مور او پلار سره ملاویږي کله اړو مور او پلار ته پته وته نه لګي بس جدا شو د یو بل حکومت کورم ور کوي حکومت واده له قرضم ور کوي حکومت موټر له قرضم ور کوي حکومت دا ټول سیستم ولا حکومت برابرې بیا قرضې دل درکې مذهب مور پلان ځان نشو دا زمونږ چې کم اسلامي جون دی مونږ رسول الله مبارک کم جون را کړی دی په خدای قسم کدال دشتا دلته خمزیدار د پلار بچی دی واته لس انجین دي نو سان وسیدي ټول په یو شکری باندې ناشتي او په یو میز ناشتي ډوډۍ خوري دا په جاپان کې نشته یا دلی په لاس کې دی بالکل زور نشته
دا په جاپان کې نشته که دا دې ورته ووایې چې مونږ خو ما ته یو ځل د افغانستان زما یو شاګرد ما ته یو ځل نه څو ځله ټېلیفون وکړه مولوي صاحب زما نیکه یو تاله زه نمبر در کوم ستا مني ته ورته ووایه څه ورته وایي چې بیلم کړي مې څه مطلب وایي مونږ د نیکه اولاد ټول په یو کور کې اوسېږو او خدای خبر چې 200 دي که څه 250 کسان ښځې او بچي او نوسي او انګین دی او د ټول او بیلی نه چې نه بیلیږو به نه نو مې د دې څه مطلب بس وی ټول په یو ځای لګیا دي او ډوډۍ پخېږي او دسترخوان وغوړېږي او ټول په یو ځای خورو څوک لږه ګټي څوک ټوله وایي لوی غم مصیبت کې اورېدلي مې دې ته سوچه بابا وایي دې ته سوچه بابا نو دلته د نیکه اولاد پخوا خو به اوس خیر بیل شو دلته ښه مزېدار غونډ کښېني په دکان کې کښېني ګپې سوال نه پیدا کېږي په جاپان کې څوک یو بل سره ګپ شپ ولګي ټیپ کم دی هغوی سره چې ګپ شپ ولګي که ته ورته وایې چې مونږ خو داسې سهار نه مازدیګره پورې روزګار شو جومات کې ناست شو او په لاره کوڅه کې او په بیټک کې یو بل سره ګپې شپې لګو ولې وایي کار نشته دا کار نشته تاسو کار نه کوئ اوزګار یې دا شی دلته نشته بس یا کار یا خوب خیر او خلاص سهار بهر یو سړی په خپل موټر کې جو مازدیګر به راځي مونږ په یو ګټي او قسم په خدای شل یې کړو الحمدلله په یو کور کې لګیا او په یو کور کې هر څه پخېږي هلته دا د پخلي نظام نشته چې په کور کې دننه دا فیملي کار دا چې ته په زرو کې او په شلو زرو کې یو کور کې داسې وي هلته ټول ځي بازار کې ځان له برګر راوالې وغه خوري او بیا ځي او چې راځي برګر به راوالې وغه خوري او چې کور ته راځي بس په کور نه شي دا نشته دا مونږ چې ښه مزېداره کټوې باندې کې او غوښه پکې ور واچو تور باټینګن لټس ورکړو مرچکي به ټول ورته راغونډ شي او چې غوښه راوړي نیمه خو ته ښځه په سکه سکه خلاصه کړي دا شی نشته هلته دا شریکې پراټې خوړل او ډوډۍ خوړل او حلواګانې خوړل خدای که دا شته دا شی مې هلته نشته ما دې ژوند پورې تباه شوې کم بختیار د دې وجې نه هغه ظالمان خودکشي کوي اگر سکون او اطمینان نشتا مونږ ته خو الحمدلله چې تنګ شو نو مونږ الله ته پاسو نو خدای ته وجاړو نو سکون پیدا شي مونږ چې ستړي شو او څوک هم تنګ کي څوک را سره ظلم هم کوي نو جومات ته لاړ شو خدای ته په روړه وجاړو یا الله نو تخ یې که نه که بل څوک را سره ظلم کوي روړه سپک شي سپک هغوی ظالمانو دا نشته مونږ د خپل پیغمبر سیرت ځان ته رامخکې کړو چې که ماله تکلیف راغی زما په پیغمبر هم تېر شوی دی اوړه سپک شي مونږ قرآن ته کښېنو مونږ ذکر شروع کړو مونږ درود شریف شروع کړو زمونږ د زړه اطمینان پیدا شي دا شی په هغوی کې نشته دی ځان ځاني د زمانو او ټول کار یې په کتاب دی ګورې لکه زمونږ زمینداران خو په تجربه لګیا دي کنه هلته هر څه په کتاب دي که زمینداري کوي په کتاب به کوي یو کس لس او پنځلس او اته او دوه جیره به پټې سنبھالي لیبر مزدور نشته دا په ټریکټر سنبھالي پټې په ټریکټر اړای بوزغلې په ټریکټر کوي په ګوتو نه ټریکټر کې بوزغلې چولی عجیبه ټریکټر دی اگر رواني او سړو باسي بوزغلې کوي مې بندي یو سړی مراکوس ک پلار باندې تلو بوډا سړیو ټریکټر تناستو مې تر راکوس کدا بابا چې راکوزم کا غالک ته مې تاسو ته کړه سو کالو مې بابا رسو کالو د 15 یو کال خو پلاسو جوړ پخپو جوړ غاخونه خط تکړه مې دا څه کوي دا او یو باړې و د شولې کړلې وي هغه پرې کول دا ولې پرې کې بابا جی وې دا مرزي دي دا د نورو ته مرز لګي نو مې دې کې څه مرز دا خو کچري ولې پرې کې وې دا نور نه غټيږي دا په ځای ودرې دي دا دانا وړه پاتې شو الکه مونږ چې غنم وړکو نو پکې نری دانه وی کوي نه دا خو مرزي نه ده زموږ پروجو کې نری دانه وی کني دا خو مرزي نه ده کنه نو دا وړه پاتې شو دا نور نه غټيږي دا مرزي ده دا لړکوم دا مرز نور ته لګي روغونډ باړې لري او دغه باړې بیا ګوره غو می ختم نه چي د غو پارمونه دی پکې
هغې ته دا ګیا نه چي نو دا خو مرضي ده غوا به راله خرابه کړي پی به خراب کړي راله هغې له خپله تیاره ونډه په بازار کې اخلي هغه ورته اچوي راشه ورته مې مونږ خو په روجو کې ډکرې ګټل پیسې ګټو او مونږ چې اوړه په ماشین په وو که نه خبر یې وي تک سپین اوړه دي د میل او ډېر اعلی اوړه دي دا سپین پسې غنم خو دومره سپین نه دا په پنجاب کې د روجو پکه دي پکه انارې ډکره روجا هغه پکې اوړه کوي او میده کوي او کوړو کې دله ډډی د مړه شګې څوک ناچي سړی ته کوي شګه خو کرپ کوي دا ستا غاښونه رجې کرپار کوي ته وایې دا په دې کې شګه اچولی بهر کې په هر شي کې مونږ خلک ګډه کوو که نه رښتیا ووایه مونږ خدای منو مونږ رسول منو جنت ته به ځو که خیر مونږ دا وایو جنت ته به ځو ګډه کوو هغې ګډې مړې نه هندوانې څونه ګرانې اوهو په زرګونو یوه هندوانه خرڅېږي ورشه که نه چې په هندوانه باندې کوم زیړ داغي زیړ انا خرڅ دا راکه زی ځان له خورم که زی ماتوم دا مرضي ده یو د خدای بنده مرضي نه ده دا ځمکې سره لګېدلی زیړ داغ دی دننه ټیک ته وي دا مرضي ده ته یې څه کوې د پیسې درکړم 15,000 شپږ مانه واله د هندوانه راکړه وینه ته به ناجوړه شي انا خرڅ په پټي کې ولا کاڼې راوبرئ نو ماته کې وي دا به دا حیوانات به وخوري دا مارغان به څه چې دا مونږ ټول نیمه میوه به په پټي کې پرېږدي او نیمه به وړي دا نیمه ولې پرېږدي دا چې دونه ګرانه ده وي دا مارغان به څه خوري او چې کمې ده کور بوټی دی دا املوک چې دی دا د هغوی خپل دغه بوټی دی دا قومي او داسې املوک نه دی زموږ ستاسو په شان هغه که څه غمرو شو کې نو مزېدار نو صاحب دا املوک هغوی نه خوري وی په دې سپریګانې شوي او دا نه خورو ولې نه خورو وی دا به دا مارغان خوري دوی به څه خوري او چې د خپل باغ میوې دا هم نه خوري هلکه ولې نه وی په دې ماشي مچان ګرځېدلي دي او په دې باندې سپریګانې شوي دي نو هغه به مارکیټ کې خرڅېږي نو چې لاړ شي او په کارخانه کې ووینځلی شي او صفا شي او په پیټو کې بند شي نو بیا په بیه نو زمونږه یو څیز د هغې زمونږ او د هغې په منځ کې فرق هغه څه دی هغه فرق زمونږ او د هغې هغه دا دی چې مونږ ښکلې خشته ژوند تېرو مور پیژنو پلار پیژنو مشر ورور پیژنو تره پیژنو ماما پیژنو ترور پیژنو الحمدلله قدر کو عزت کو غم خادي کو هغوی دا زندګي نشته دا په یو لک کې به یو کور کې داسې وي هم چې پلار بوډا شي نو موږ یې په شا ګرځو جومات ته وړو یقین په خدای او په طواف کې مې لیدلي دي چې بوډا مور یې په شا کړې ده او ګرځوي یې په کرسۍ کې دیکې ورکوي او پلار یې په شا کړې ده او په طواف کې ګرځوي هلته دا شی نشته چې پلار مور دې بوډا شو زوی ته پته نه لګي چې زما پلار څوک دی او څه شو زما مور څه شوه سرکاري ځای نه دي بس هغې ته یې بوځي هغه پلار هغه مور سرکاري ځای نه دی هغې ته یې بوځي بس هلته سپېتي میتي ورکوي او هلته دې سوخېږي داسې هم پکې شته چې هغه بوډا بار روزي رو په قلار قلار نو خوا کې ګاونډي ته وایي ورې کولو کړي وایي که د ما دا دروازه کلم دا کولو د کولو خو که زه بار دلته رونه وتم نو پېښه چې زه به مړ یم ګورې زما غم به کوي ځان له په کور کې پراته مړه شي پته یې نه لګي که ښځه ورسره خو ټیلیفون به وکړي چې خاوند مې مړ شو او که ښځه یې مړه شوه نو خاوند به ټیلیفون وکړي او که کوم ځان له پراته دي څوک یې نشته مړه شي پته یې نه لګي زوی ته پته به نه لګي زما پلار مړ شو که نه شو کم بچي داسې وي چې هغې ته د مور او پلار پته لګي او که زوی ته لاړ چېته او خودکشي مو کړه مور پلار ته پته ونه لګي زما هغه زوی څه شو مړ شو په جمدې دی او سره انفرادي ژوند دی الحمدلله دا مونږ چې کوم ژوند تېرو داسې ژوند د بل چا نشته شکر الحمدلله که غریبي ده که مالداري ده ټیک ده دلته هم شته بې قدري د مور او پلار خو اکثر خلک د ماما د ترور د پلار د خور د مشر ورور
قدر کوي عزت کوي او اسلام هم ته داسې ځونه ښودلی دی د انفرادي ژوند دی باقي په دې وجه نه هغې خودکشۍ کوي ځان والا پراته په سوچونو کې پراته په فکرونو کې پراته بچي داسې دي لکه مرغۍ چې بچي والوځي یا چرګه چې خپل بچي وشړي به داسې شي د بچو نه نه خبر بچي د مور او پلار نه نه خبر ځان انفرادي ژوند دی بس خیر او خلاص ای کې مړ شي داسې مې ما اورېدلې دي چې مور او پلار یې بوډاګان شي او د بچو یې خپل ځان له کور نه اوسېږي نو اکثر مور له په مرۍ ګوته کې مړي دي او پلار له په مرۍ ګوته کې دی مړی کې او ټلیفونو کې راشي زما پلار مړ شوی دی هغوی یې یوسي بس هغې یې خخول مخول هلته نشته هلته سوځئ او سوځو له مدلو والا قصه نشته بټۍ دي د اور بټۍ په هغه بټۍ کې غټ د اوسپنې صندوق دی هغې کې یې واچئ د یو طرف نه بل طرف ته ورتیر کړي او بس بیا یې رهیره پرته او قبرونه یې ګران دي صاحبه ما ته ارشاد حاجي صاحب الله تعالی دې ول خیر او برکت ورکړي هغه راته وی چې دلته چې کم کاڼي د قبر جوړي کم کاڼي دي تاوي او د پاسه کې نو په 140 لک روپیا یو قبر جوړي نو هغه ایری کې وروړي نو اجتماعي د قومونو قبرونه نه کې غیري اچي نو چې بل بیا مړ شي نو دا غي ایره وروړي نه کې هغه مچي نو چې بل مړ شي نو چې هغه وروړي هغه ایره پاږي کې اچي دغه یو قبر او عجیب بل رواج دا دی چې کم کور کې مړ شو کنه هغه کور ډیر ارزان خرڅي وای کې نو سي دی ودا چې مړ شو په کور کې نو د 1 کروڑ کور په 10,000 خرڅي بس هغه کې بیا یریږي هغه کې بیا دوی نو سي دی خپل ژوندۍ او ژوند الحمدلله زمارونو دغه د دنیا زندگی خدا غوی دا تربیتونه ارس ورکي او کم شی کم مینا کم محبت او د زړه اطمینان چې موږ له الله او رسول خودلې دي او په اسلام کې شته زما قسم دې ګورې دا بل دی نشته دا ډلې او دا اجتماعیت دلته نشته دا غم خادي دا ډیر کم دی یو بل سره جلس پیندلس په یو ځای چې ته خادي مادي وي یا چاته مړی وي دا قصې پسې نشته موږ الحمدلله په غم کې په خاده کې یو بل له ډوډۍ وړو یو بل سره ناستې کوو د یو بل تپوس پوښتنه کوو یو بل سره په خو بدو کې ناستې کوو ګپې شپې لګو دا ګپې شپې د هغوی په قانون کې او د هغوی په دغه کې نشته دی بهر کې په د بامبو خیلو د کندي د وارث خان مور وفات شوې ده الله دې مغفرت نصیب کړي الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي او د سیدو د کندي د فوجي اپریشن دی دعا یې غوښتې ده الله دې ولا روغ صحت ورکړي الله دې ولا شفا ورکړي د قادر لاله رور اپریشن کړی دعا یې غوښتې ده الله دې ولا روغ صحت ورکړي او الله دې ولا د غمونو فتنو بیمارونو نجات ورکړي بعضې ملګرو خطونه رالیږلي دعا غواړي دا نور واقعیت پرته انشاءالله بله جمعه ووایم الله یې زموږ نه راضي شي الله یې زموږ ایمان نصیب کړي کم نعمت د ایمان چې موږ له خدای راکړی دی قسم دی دا د ډېرو خلکو نشته دا ډېر لوی نعمت دی چې مړه شي ختم موږ چې مړه شو نو موږ به انشاءالله الله سره ملاویږو موږ له خدای جنت راکړي خو زموږ د خدای ایمان نصیب کړي یو خبره مې ته کوله په زیارت راتلونکي زیارت تاریخ په 9 تاریخ په 400 کې په غازی ګل بابا چې کوم دغه دی دا زید او چوک دی هغه کې دا عالمي تحریک ختم نبوت دا هغه جلسه ده لوی سطح باندې جلسه او د بار علماء راځي نو هغه کې تاسو ته ما ته وی چې مرګرو ته د دعوت ورکړه چې د مرګري پای کې شرکت وکړي دعا کوي چې الله زموږ راضي شي الله د فتنو مستعد دا فتنو نه مستعد خدای چې څومره بیماران د روغ صحتونو شفا ورکړي قرضداران قرضون خلاص د چا بچی نه خدای بچی ورکړي د چا نارینه اولاد نه لا نارینه اولاد ورکړي یا الله ته زموږ ناراضي شي خدای لوی نعمت تر راکړي د ایمان دا نعمت نصیب کړي دا ژوند او مرګ په دې ایمان نصیب کړي الله مستعزات منو ستا پیغمبر منو اخرت منو جنت منو دوزخ منو چې ستا پیغمبر مونږ ته کم سيزونه خول دي الله زموږ ور باندې ایمان دې دلنه منو خدای په دې ایمان ژوند او مرګ نصیب غواړي خدای دې ایمان زموږ د نجات ذریعہ وګرځي
خدای دغه خلق تا نه مني تا سره شرک کوي خدای زموږ د توحید او د استاد وحدانیت او توحید کول عقیده نصیب او ګرځولي الله د فتنو دواړو جهان نه پامن کې استاد کوم دوستانو کې دعاګانې غوښتي دعاګانې ولا قبول کړي او زما چې کوم دوستانو ولته په جاپان کې راتلونکي جمعه کې د اسفارو ذکر کوم چې تل کوم ځای ګرځېدلې او چې کوم مرګرو ته زموږ خدمت کړې دي خصوصا حاجی ارشاد صاحب داغه بچو او دا رنګ نور مرګرو الله دې خیر او برکت عافیت زندگی نصیب کړي تاسو الله دې موږ ټول خوشاله کړي خدای دې موږ ټول د بیت الله حج او عمره لبوت لګي برحمتک یا